یو ډیر زیات افسوسناک خبر ملګرو مفتی عبدالشکور صاحب کوم چې د JUI سره تعلق ساتي د پاکستان د مذهبي امور وزیرو ویل کېږي دا چې هغه په روډ اکسیډنټ کې وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. الله جل شانه دې ورته دغه سخت سفر آسان کی. الله جل شانه دې د کور خلکو له د زړه صبر ورکي. ځکه ملګرو چې د عبدالشکور صاحب په کور باندې په دې وخت کې قیامت وي. زمونږ مشران یې دعا کوي وای الله جل شانه دې د ناڅاپي شړق نه وساته. نو دا هغه ناڅاپي شړق دی ملګرو چې کله اواز تللی وي هغوی خبر شوي د کور خلک چې مفتی عبدالشکور صاحب هغه په روډ اکسیډنټ کې وفات شو. کور په خلکو باندې به په دې ټایم کې قیامت وي. مفتی عبدالشکور صاحب ملګرو د JUI د پارټۍ ډیر زیات سینیر رکن او د JUI د پارټۍ دپاره د هغه ډیر زیات خدمات دي. نو دا د JUI د پارټۍ دپاره هم یو ډیره غټه صدمه ده بلکې زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره صدمه ده ځکه یو مفتی یو عالم او دا د دین رڼا ده. نو داسې قسم د دوی وفات کېدل ملګرو دا ډیر زیات خفګان ورکوي. بیا ملګرو د کومو کسانو سره چې د دوی اکسیډنټ شوی دی نو ویل کېږي دا چې هغه کسان ګرفتار شوي دي. دغه کسانو له سختترین سزا ورکړي. ځکه ملګرو د سیټ کې زه ستاسو سره دا ویډیو چلومه دا د مفتی عبدالشکور صاحب گاډی دی. دا پرنډ دی وګورئ ملګرو دا مکمل تباه شوی دی. نو خامخا ملګرو عبدالشکور صاحب اوس چې په دې دنیا باندې نشته نو هغه به یا په دې پرنډ سیټ کې ناست و یا به په دې بل سیټ کې ناست و. نو دا پرنډ لګېدلی دی ملګرو. دا پرنډ څومره خراب شوی دی تاسو اندازه لګولی شئ چې دا څومره خطرناک اکسیډنټ و. ان ګرفتار شوي دي ملګرو د هغوی نه به هم انویسټیګیشن کیږي چې داسې قسم تیز سپیډ سره گاډی چلول آیا دا ټیک کار دی او که غلط. نو الله جل شانه دې مغفرت نصیب کړي. الله جل شانه دې ورته دغه سخت سفر آسان کړي. په الحال خو د جنازې داسې اعلان نه دی شوی چېرې جنازه به څه ټیم وي خو ډېر زیات د تکلیف آواز دی. نو ټول ورته د زړه نه دعاګانې وکړئ. الله جل شانه ورته ډېره بهترین میاشت ورکړه د روژې مبارکه میاشت الله دې مغفرت نصیب کړي. الله دې ورته دغه سخت سفر آسان کړي. تم یې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان.